سلامونه ملګرو. پاک فوج د عمران خان اور د پی ټی آی د پاره خو واضح پیغام جاری کړو چې د عمران خان اور د پاک فوج تعلقات په څنګه واپس ټیکيږي، د غي ترمنځ اختلافات په څنګه ختميږي. د لپاره پاکستان فوج عمران خان د پاره یو شرط مخه ته اخلي دي. آیا عمران خان به دا شرط قبول کړي کنه؟ بل کوم کسانو چې 9 مې کړي و، مطلب کوم کسان چې 9 مې واقعیت کې انوالو ای ته به ضرور سزا ملاويږي. پرون ډي جی آی اس پی آر یو سخترین پریس کانفرنس کړی دی، پاغه کې چې کوم خبرې شوې پاغه باندې تفصیلا خبره تاسو سره زکوم. بل لاهور کې د پی ټی آی چې کوم جناح هاوس کې چې کوم کارکونان گرفتار او جناح هاوس حمله کې چې کوم کارکونان گرفتار او ای کې 25 کارکونانو ته رهایی ملو شوې ده او الیمین ګنداپور کوم کسانو د پاره په کې پی کې د سزای موت قانون جوړولو اعلان کړی دی. هغه سره هم یو ډیر غټ تفصیل راغلی دی او دا یو ډیر ښه اقدام دی کچره الیمین ګنداپور دا اقدام په کې پی کې کیو دا نوجوان نسل لپاره یو ډیر ښه اقدام دی. دا ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پرون د پاک فوج ډي جی آی اس پی آر یو سخترین پریس کانفرنس کړی دی، پاغه کې چې کوم ضروری خبرې شوې دي پاغه باندې تفصیلا خبره کوو، ځکه خبرې خو ډېرې زیاتې شوې دي په دغه پریس کانفرنس کې. ډېرې زیاتې خبرې ډي جی آی اس پی آر کړي دي، خو چې کومې اهم خبرې دي پاغه باندې په دې ویډیو کې موږ ډسکشن کوو چې آیا عمران خان به پی ټی آی د لپاره حالاتو کې د پی ټی آی د لپاره به حالات څنګه ټیکيږي، نرم حالات په څنګه راځي، او یا چې کوم مذاکرات خبرې روانې دي د هغې حوالې سره چې څه حقیقت دی به هم په دې ویډیو کې تاسو ښکاره شي. ډي جی اس پی آر ویلي دي چې 9 مې صرف د پاک افواج نه بلکې د ټول ملک او د ټول ملک چې کم ترقی د هغې دشمنانو د 9 مې واقعیت کړي دي. یو ملک چې په فوج باندې حمله وشي او د هغې د شهیدانو بې حرمتي وشي، د پاکستان د بانی کور وسوځولی شي، د عوامو او فوج ترمنځ نفرت پیدا شي، نو پاکستان د سزا او جزا په نظام یقین ساتي او 9 مې کولو والا ته او 9 مې پلان کولو والا ته به ضرور سزا ملاویږي. او د خلکو ذهن سازي وکړل شو او په 9 مې صرف فوجي تنصیباتو باندې حملې شوې دي او د هغې شواهد موږ سره موجود دي. 9 مې یو حقیقت او کله چې د دې حقیقت مخې ته راشي نو څومره هم انتشاري ټولې دي نو هغه عوام چې کله هم د دې وایي حقیقت مخې ته راغو نو انتشاري ټولې شاله شوې، رسته شوې او بیا یو نوې مطلب ناره جوړه کا، یو نوې دغه جوړه کا چې 9 مې چې کوم دی دا پاک فوج کړی ده، دا آرمي په خپله کړې ده. دا ډي جی ایس پی آر پریس کانفرنس وورئ جی. چونکه پی ټی آی بار بار دا مطالبه کوي چې 9 مې تحقیقات ته وکړل شي او په دې باندې د جوډیشل کمیشن جوړ کړل شي. نو ډي جی ایس پی آر نه یو صحافي تپوس هم وکړو چې پی ټی آی وایي چې په دې د جوډیشل کمیشن جوړ شي او نور هم جماعتونه داسې شته چې هغه هم پی ټی آی سره په دې خبره کې حمایت کوي. نو په دې ډي جی آی اس پی آر وایي چې موږ بالکل تیار یو په دې د بالکل جوډیشل کمیشن جوړ شي، خو جوډیشل کمیشن دی بیا پورا انفارمیشن کلیکټ کی، صرف د 9 مې واقعیت او انفارمیشن نه. جوډیشل کمیشن دی بیا 2014 درنې سم مقصد هغه د هم دغه هم معلومات کلیکټ کی، پارلیمنت باندې حمله وشو او چا وکړه د هغې د هم معلومات اکټې کړلی شي، په پی ټی وي باندې حمله وشوه. دې نه علاوه عوام ته څنګه دا همت ورکړلی شو چې هغې د ریاست خلاف اواز اوچت کړي، په دې د هم انویسټیګیشن وشي. په 2016 او په 2022 کې په اسلام آباد باندې چې یو قسم له حمله شوې وه د هغې د هم انویسټیګیشن وکړلی شي، دغه جوډیشل کمیشن دی په دې باندې هم انویسټیګیشن وکړي. آی ایم ایف ته خطوط ولیکلی شو چې فند چېرته نه راځي او چېرته ځي، په دې د هم انویسټیګیشن شي. او په سوشل میډیا باندې چې کوم خلکو د ادارو خلاف نفرت پیلاولو د دې ټولو احاطه دی وکړلی شي. دا ډي جی آی اس پی آر وایي چې نو صرف چې لکه جوډیشل کمیشن وایي جوړیږي نو بیا صرف 9 مې نه دي، بیا پر ټولو باندې انویسټیګیشن جوډیشل کمیشن وکړي جي. ډي جی آی اس پی آر وایي چې زموږ یو غیر سیاسي او آئینی او قانوني تعلق دی پارلیماني جمهوریت نظام سره. زموږ د لپاره ټول سیاسي جماعتونه او د سیاسي جماعتونو رهنما قابل احترام دي، او که یو سیاسي جماعت یا رهنما پاکستان په آرمي حمله کوي یا فوج او عوام ترمنځ نفرت پیدا کوي نو هغې سره به هیڅ قسمه خبره نه کیږي جی. او انتشاري ټولې چې څومره هم دي هغې سره اخر دا یوه لار ده چې هغې ملک او قوم نه معافي وغواړي او دا واده دې وکړي چې آینده به مونږ د نفرت سیاست نه کوو بلکې تعمیري سیاست کې به خپل کردار ادا کوو جی. یعنی پی ټی آی او عمران خان ته دا واضح پیغام پرون ډي جی آی اس پی آر جاری کړو چې په 9 مې کې ملوث کسانو ته به سزا ضرور ملاویږي. او بل طرف ته ډي جی آی اس پی آر دا هم وي چې واحد یو لار ده چې معافي وغواړي جی، چې څوک هم په دغه اکټیویټیز کې انوالو دي نو هغوی د معافي وغواړي. دا ټول قوم نه د معافي وغواړي او دا خبره وکړي چې موږ به آینده د پاره د نفرت سیاست نه کوو جی. نو اوس ګورو چې په دې عمران خان او پی ټی آی څه جواب ورکوي، په دې باندې به د پی ټی آی جواب ضرور راځي او انشاءالله نیکسټ ویډیو کې ډسکس کیږي. دې نه علاوه لاهور انسداد دهشتګردي عدالت پرون 14 ورکران رها کړي دي او جناح حمله کیس کې مزید 10 کارکونانو ته هم رهایی ملو شوې ده. لاهور کې د پی ټی آی صرف 17 کسان
گرفتار دي. دین علاوه پرون الیمین ګنداپور حامد میر سره یو انټرویو کړی ده چې هغه کې الیمین ګنداپور ډېر سخت خبرې کړې دي د غنمو کرپشن سکینډل حواله سره او د پنجاب زمیندارانو چې کوم دغه دغه حواله سره الیمین ګنداپور ویل دي د پنجاب چې کوم زمینداران دی ویل چې تاسو خپل غنم کې پی کې تروړی مونږ بدرنه غنم پکې پی کې واخلو. دین علاوه الیمین ګنداپور د آیس استعمالولو حواله سره وی چې دغه خلکو د لپاره پکې پی کې د سزای موت قانون جوړوم او کالجونو او یونیورسيټو کې چې کم کسان سبق وایي دا غي به مونږ باقاعده ټیسټونه کوو چې آیا د منشیات استعمالي کنه د کې څوک داسې شته چې نشه کوي کنه او دا غي د ټیسټونه چې کم دی دا به دا غي د مور پلار په وړاندې کیږي. دین علاوه کې پی کې د وفاق سره چې کم حق دی حواله سره هم الیمین ګنداپور په خپل انټرویو کې حامد میر سره ډېر سخت خبرې کړې دي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.